أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مثل الذين مثال د اغو کسانو ينفقون چې خرچه کوي مال لګي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله د الله بلارکه کمثل حال د دی پشاند یعنی د دی مثال حبتن د یو دانه ده انبتت چرازرغنی سبع و سنابلا ویگی دمگا تاسو سٹی یا ویگا چی ورطوائی فی کل سنبلت فہری و ویگی کے مئتو سل حبت دانی وی نو دا 700 شوی یعنی دا دی چی مال خرچ کی اللہ پلارکی یو بدل کے 700 والله او الله تعالی یضاعف زیاتی لمن اغچاتا یشاء چغی غواری یعنی الله یو غواری یعنی یو دانا کم از کم 700 دنا زیاتم الله ور کوي ځکه چې الله سره کمې نشته کنه شان د الله تعالی ډیر لوی دی نو لکه څنګه چې تاسو یو دانا ازمکه کې وګرځوي دانم صحیح وي ازمکم صحیح وي او به مرته په وخت ملاو شي نو دا کم از کم و دانی تاسو تدر کی همدارنګه چې الله په لار کې ور کوي نیتم صحیح وي او ځای هم صحیح وي او ارادم صحیح وي نو الله تعالی دا کم از کم بدل 700 او زیاتم کې دل شي چې څومره نیت کې اخلاص وي الذين اغكسان ينفقون چې خرچه کوي مال خرچ کوي اموالهم مالون خپل فی سبیل الله د الله بلارکه ثم بیا لا يتبعون نور پسې کیږي ما هغه څه پسې انفقو چې دوی خرچ کړی دي منن احسان کول ولا اذا او نه اذا تکلیف رسول مال ورکو نه احسان کوي او نه تکلیف ور کوي چې تاسو مې داسې پیسې در کړی او پلاني وخت مې داسې امداد در سره کړو او هغه د لپاره تکلیف بای شي خلکو کې شرماوه یا خلکو په باندې ورته وایا یا نور زرای د شرم لهم دوی د لپاره اجرهم بدل د دوی د څوک چې مال ورکی او تکلیف نه ور کوي عند ربهم د دې رب سره ولا خوف او يربني عليهم بدوي باندې ولا هم او نه بدوي يحزنون غم جنشي غم به متنوي نه مستقبل باره کې پریشانی او نه ماضي باندې خفای چې غلط کار مو کو قول وینا خبره معروف برابر خیستا خلی ومغفرت او بخنه کول خیر د ډیر خدي من صدقه د صدقینا یعنی هغه صدقینا یتبعها چې ورپسې وي ازا تکلیف یعنی داسې صدقه ور کې چې ورسره تکلیف ور کوي پیغور ور کوي یا بدر دی رټنه کوي نو دنه خو سم خبره او کا ډیره خسته خبره او کا معاف نکاو یا خیر دی او بیا بشي ملاو بشي او یا هر نرم خبره چې موکي مناسبت سره وي نو داسې صدقه چې هغه نورسته تکلیف وي هغه نه نرم خبره ډیره خدا والله اول تعالی غنی مالدار دی بے پروا دی غنی لفظی معنا بے پروا مالدار زکه وای چې دا مالدار بے پروا وي یعنی کته پیسې نه ورکې نو الله ته استاد پیسو ضرورت نشته الله تعالی ته محتاج نه دی هغه دی غریب د پاره بل طرف نه لار روانه کی حلیم او صبر کون کې ده بردبار ده دا تا د چې دستی څه نه وای دا د الله تعالی صبر ده او د احسان ده د الله تعالی پتا باندې کدا چې د هر بد عمل باندې فورا سزا ورکول وي نو بیا خو د دنیا آباد نه پاتې کیدا او د الله احسان ده چې تا ته توفیق درکې
یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تبطلوا مزیا کوي صدقاتکم صدقی خپل مباطلوي مزیا کوي مخربوي بالمن په احسان کولو یعنی چې احسان دیو کو صدقه خراب کړه والاذى او په تکلیف رسولو زګ تکلیف ورور سه صدقه لاړ نو خسرت دنیا والآخرة شوي دغه چې دنیا کې مال ورکو خدای نه لاړو او آخرت کې بدل نه ملويږي ځکه تکلیف باعث جوړ شوی کلذي پشان د هغه چا ان دا کار دا سده لکا هغه سړی ينفقو چې مال خرج کوي مال خپل چې خرج کوي مال خپل رئاء الناس خودنه د خلکو دا مثال د هغه کس ته چې مال خرج کوي د خلکو د خودنه ولا يؤمنو او ایمان نه راوړي بالله پالا باندې ول يوم الاخر او پرز د اخرت باندې فمثله بس مثال د کمثال پشان د صفوان صفا کانی د موږ خپل شبي کې تیګه چې ورته وي تاړه غټ کانه دا سخکاری برنه پر پرتیوی دوړه دا سخکاری لکه تبوای چې نرم خاور ده صفوان کانه خپلن کانه یا تیګه یا تاړه علیه چې پاغي تراب خاوری وی فاصابه بیا ورسیږي اغیتا اغه کانی باندې وابلن باران تیز باران هغه باندې تیز باران وشي فترکه نو پریک دی هغه کانه سولدا صفا سترا تاغه باندې دانا ورځه تا ته خو دوړه ښکاری خاور ښکاری چې باران په وشي نو خو دانه ته فائدہ کوي خود ته نقصان وکړو ځکه چې خاورم لاړه او صفا کانه پاتې شنو کانه کې خدانه نه رزرغونیږي دا دغه سړی مثال د چریا د پاره مال ور کوي لا يقدرون طاقت نه لري دوی علی شیء پیچی باندې مما دهغنا کسبو چې دی وکړل ان دی چې کوم غټه وکړه دا غټه دی ته فائدہ نه ور کوي لا يقدرون طاقت نه لري ان فائدہ نه ور کوي فائدہ نه ور کوي دوی ته دا کاروبار ځکه چې دا دی ضایع شو والله ولا تعالی لا يهدي هدایت نور کوي القوم اغقوم الكافرين چې کافر ده کافرانو ته الله هدایت نه کوي ومثل الذين او مثال د او کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل ابتغاء د پاره د لټونه مرضات الله رضامندی د الله تعالی مال د الله رضا د پاره ور کوي وتثبيتا او د پاره د ثابت قدمی د پاره مضبوطی دو د پاره فی من انفسهم د خپل زونو کې چې ما د زړه کلک شي الله د پاره د ثابت قدم شمه کمثل مثال د پشان د جنتین او باغ د بربوتن پوچت زې باندې اصابها چې ورسیږي اغیتا اغه اوچت زیتا وابلن تیز باران فاتت نور کی دا تیز باران او د خسته زمکه چې اوچت زې باندې دا وکولها میویخ پلی ضعفین دو چندا دغه جسمکم قدا بارانم په خو شو حالات مرته برابر دي نو دانا وګرځوا نو دو چند مال ور کوي فإن لم يصبها كأنرسي جديتا وابل باران فطل نو اس شبنمم کافی ده دغه چې زمکه برابر ده مطلب نیت برابر ده مال برابر ده مالم خسته ورکلو نتیم خسته ده زین خسته ده نو کتیز باران نموشي اس شبنم مشیم ده لپاره کافی ده والله ولا تعالی بما پاغا تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کړي الله ګوري چې په کم نیت ور کوي او سو ارادي دي اي ودو اي خوخي احدكم يكس اندا چې تكون وی له د جنت يوبا من نخيل د کجرو واعناب او د انګورو تجري چې بهيږي من تحتها د اغه د ونو لاندې ان هغه د باغ لاندې د ونو لاندې الانهار و نهرنا له د سړی فيها پدې کې پدې باغ کې من كل الثمرات هر قسم میوه دي واصابه او ورسیږي د باغ ته د سړی ته الکبر بډواله وله او د ذریه اولاد وی ضعفاء او کمزور ماشومان واړه یا نور څه بیماری کمزوري دي فاصابها نو ورسیږي د باغ ته اعصار داس هوا چې پکې اور وی هغه ګرمه هوا تیزه هوا چې هغه ما دی باغ ته فائدہ نه ور کوي بلکې نقصان ور کوي
فيه چې باغې کې نار اور وی فاحترقت نو اسوځي د مال كذلك هم دغرنګي يبين الله بيان الله تعالی لكم تاسو الآيات آیاتنا لعلكم دې د پاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تتفکرون فکر وکړئ عبد الله عمر رضی الله تعالی عنہ یوري په یو مجلس کې ناسو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم ناسو په دې مجلس کې نو عبد الله ابن عباس کو ماشوم عمر نه کم وړ نو عمر رضی الله تعالی د آیات پختنه وکړه د تاسو چې اوس واوریدو چې د آیات څه مطلب دی چې یو سړی باغ وی او پکې انګوري وی او پکې کجوري وی او بیا دته داسې هوا ورسیږي چې دا بال اوس باغ وسوځي خو ماشومان واړه دي بچي واړه دي د دې څه مطلب دی چا جواب ورنکو نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته جواب معلوم او خو چونکی کشر ما نو ما اراده وکړه جواب ورکم خو به شرمېده ما نه مشي ورکولای نو ما ته بیا عمر رضی الله عنه وویل چې وایا ته وایا شرمېږم خبر اوکا دا څه مطلب ده دې وای ما ورته وویل چې دا هغه سړی چې په ځواني کې نیکی وکي نیک عمل وکي عمل کوي چې بوډا شي او دلته چې بوډا شو او گمراه شي په دې وخت کې نافرمانی شروع کی گمراهی شروع کی نو نیک عمل خو اوس وځي دو ځکه چې گمراهی شروع کړله او دلته عمر کم ده مرګ پر راغې نو ماشومان هم بوډاګان دي او غدي واړه دي دوباره هغه باغ جوړولې نشي نو نور نکی وسره شتم نه نو عمر ځان ته نو فرمایل چې دک مطلب ده پاندک مطلب ده او دا ډېر لوی بدقسمتي وی چې وسړې هغه نیکی کوي او بیا په اخر وخت کې گمراه شي الله ته نه خطا شي الله دې مونږ تاسو بچ کې د داسې حال نه یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا خرج کوي من طیبات د پاکو ما هغنا کسبتم چې تاسو یې ګټئ تاسو چې کم مال ګټئ هغه نه تاسو خرج کوي خو کم مال کم چې پاک وي صفا حلال برابر خپله ومما او د اغنا اخرجنا چې مونږ راوستلی دي لکم تاسو د پاره من الارض د زمکنا عشر ان فصل چې کم کیږي دنم د الله په لار کې ور کوي او کم چې نور دکانداری نو کاری وغیرہ کوي د اغنا هم الله په لار کې ور کوي ولا تیمموا او اراده مکوي الخبيثه د ناپاک مال ګنده مال بیکار مال د اصحاب صفه چې کله مدینه کې ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جمعات کې نو کجوري برولل صحابه کرام او هغه د لپاره بسوړند وي داسي هغه نه بخوراک او نو بعض خلکو به کجوري هغه راوړي چې کومه به خراب وي باغونو کې هغه به راوړي نو الله تعالی د آیت نه عزل کو چې تاسو الله د لپاره ورکوي بیا بیکار مال ولي ورکوي خمال ورکوي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یو کجورا چې د حلال مال نوي یو او دا ته الله د تور کې نو الله په خلاص کې واخلي قبول کړي او د اغه بڑوتري کوي لویي او داسې لویږي لکه ګډ چې لویږي حتی کې چې هغه کجورا د احد غر برابر شي او احد غر ډېر لوی غر دی لوالي ته اشاره ده الله د سړي لپاره ساتي قیامت کې به د غرونو برابر د طبيعت اجر ملاويږي چې حلال وي او پاک وي نو حلال علا قبلی نو مور کوي تاسو ناپاک مال داسې مال تنفقونا چې تاسو خرج کړئ ولستم او نه یې تاسو باخذیه اغستون کی د هغه مال چې چاته ته ور کوي هغه دا هغه خپل اغستون کې نه الا مگر اندا چې تغمزو تاسو سترګې په پټي کوي چې شمپوشي په وکي سترګې په پټي کوي فيه باغه کې ان یو داسې ګنده شی څوک درکې زړې کپڑے خوار شي چې تا خو خنۍ چې ماته دي څوک راکې واسه بس داغه د شرم نه واخلې مې خپل نه اخلي نو بل ته څنګه ور کوي داس شي وعلموا او پوه شي ان الله بشکل تعالی غنی بے پروا ده مالدار ده ان ته دي مال ورکول ته ضرورت نشتا حمید صفت کړي شوی ده الشیطان شیطان یعدکم یریتاسو الفقر د غریبینا چې ما ورکوا غریب بشي سبق کوي بیا به بچی څه کوي او خوار بشي ويامرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء د بهای یو بعض معنا کړي
د تنگدستی دا تنگدستی معنا دا سړي صحیح نه ده فحش ته وای بهایی ته د دې یو خاص مطلب ده یو خاص وجه ده دا تاسو چې د کول کوي دی باندې ځان پوي کوي حکم کوي دا شیطان د غریبۍ او د فحاشي مطلب چې د فحاشي ذکر الله ولې وکړو د بخل ټکي ولې نه یادو د دې وجه نه وکړو چې کله د مالداري خلق د الله په لار کې مال نه لګي جمع کوي چې ډرب شي مرشي بچو ته پاتې شي او بچو کی مالداری دک مال بیا په بهایانو کې لګي دلته شراب دی او دلته فلانه دی او دلته نشی دی او دلته تماشی دی او دلته فلانه نو هغه مال چې شیطان په جمع کړی د الله په نافرمانی او په فحاشي کې لاړ شي ټول عموما دا سکیږي د مالداری تاسو وګورئ او 10 روپۍ به نه ور کوي خو چې فضولیات عباسیات او دم یو کنجری او دا نور شیونه وي چې هغه کې اساسه هغه کې به لکونو کرونو لګي سره شورتي به نه خرابيږي پیدا کوي ورته او کني قرضه ورته اخلي نه دغه مراد ده دا شیطان تا یرید تا په سو باندې به پتا باندې فحاشي کوي والله او دې مقابله کې الله یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخنه منه د خپل طرفنا وفضل او د فضل یعنی د بدل درکولو الله خو بیا بخنم کوي ته مال ور کتاب هم بخي او تا ته وداغي بدلم در کی دنیا او آخرت کی والله ول تعالی واسع وسط ولد علیم پوه ده یؤت الحکمت ور کوي پوها عبد الله ابن عباس د ټکی بهترینه معنی کړی د دې کې چې دینه مراد قران کریم ده ور کوي د قران علم ور کوي قران حفظ ور کوي قران باندې پویا ور کوي قران ته ټایم وخت تاسو د مخ ناس دي د بوډاګان سپینګری ماته ډیر عجیب لګي بیا زنانا بیا په دې روشي کې الحمدلله دا الله احسان وي دا الله فضل و کرم چې خپل کتاب ته دی وغوړي دا کتاب د الله دسترخوان دی تب هغه سره دسترخوان ته غوړي چې ته خوخي هر څوک نه غوړي ځان ته نو ورکی الله تعالی پویا د قران من هغه چاته یشا او چې وی غوړي ان چې الله خو خشي ومن او هغه چاته یوتا چې ورکړی شي الحکمت پویا د قران فقط بتحقیق سره اوتیا ورکړل شو دته خیرن خیر کثیرا ډیر زیات ډیر لوی خیر دته ورکړل شو چې قران چاته ورکړل شو دا لوی خیر دی ځکه چې بل ځکه سورې یونس کې تاسو اورېدلې دي چې هو خیر مما یجمعون دا د هر هغه شي نه چې نور خلک جمع کوي یقینا بهتر دی د قران وما يذكر او نصيحت نه قبلې دا خبر هغه چا ځین ته نه پریوزي الا مگر اول الالباب د عقل خواندانو چې عقل یې صحیح وي هغه ځین ته دا خبره پریوزي د قران څومره قیمتي ده وما انفقتم وما اوغا انفقتم چې تاسو خرج کوئ من نفقتين د خرچینا ارزه چې خرج کوئ او نظرتم یا نظر ور کوئ من نظرین څه د نظر نه نظر دوه قسمه ده یو نظر پیشگی ده او یو نظر د ورستو ولا ده د ورستو نظر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دی ویلي بلکې دا فرمایلی دی بخاری شریف حدیث ده چې د ذریعہ سره الله تعالی د مالداری نه مال اخلي چې کما دا کار او شو نو 100 روپۍ به ورکوما د الله پر رضا کې 3 روپۍ بنې سما او 1 لک به ورکوما خو کدا کار می او شو نو دا صدقه مشروطه کوي په کار کولو سره دا الله سره شرطونه لګي چې کدا کار می وګونو دا به کوما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ندي خوښ کړی یو هغه نظر دی چې دا کار کولو نه مخکې ته الله د پاره ورکړي چې الله دا 100 روپۍ ز ورکوما تا په لار کې دا قبول کې او زما دا کار وکړي دا یو لک ور کوم یا د غریب کار کوم زما کار الله تعالی وکي یا بل یو ځان باندې یو شی فرض کړي چې زه به 100 رکعات نفل نه کوم یا 3 روزې به ساتم یا 100 روپۍ به ور کوم او دا به کوم خامخا یا روزانه به کوم نو دا تا په ځان باندې نظر کې خودو نو نظر بیا واجب شي چې الله مقرر کړي نه او تا په ځان باندې مقرر کړو دا بیا پوره کوي خامخا او که اول نه ور کولی نو الله دا خوښ کړي دی خوښي او که مشروطه کې دا الله خوښ کړي نه دی نو خرج کوي تاسو او که نظر ور کوي فإن الله بس بشک الله تعالی يعلمه خبر دې د اغه نه پويږي په هغه وما او نشته للظالمین ظالمانو د پاره من انصار څوک مدد کوونکې ان تبدو کخکار ور کوي الصدقات صدقې فنعم نخدا هي اغا ان ور کول د اغه کا پخکارا صدقه ورکې نو ډیره خدا و ان تخفوها او کپټ ورکوي اغا
ان صدقه وتؤتوها او تاسو ورکوي اغا الفقراء غریبانو ته فهوان اغا خیر لكم ډیر خد تاسو د پاره کارم ورکوا خو کپټ ورکي دا ډیره خده بعضی موکو کې خیره ډیره فائدہ کوي لکه موږ اوس اعلان وکړو چې را چندا واچوي څوک به واچي یو سړی اعلان وکړي جذب او کم 15000 نو دلته اعلان فائدہ کوي ځکه چې بل ته بزړه کې راشي چې را د 15000 ول زمو 15000 وایم او په مال ورکولو کې دا سي رشک جائز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جائز رشک دی ودی کې یا د قران علم کې همدارنګي نور دنه دینو کې پخکارا ورکول بل چاته ترغیب ورکول د مال ورکولو خو کپټ ورکی نو ډیره بهتره ده فهو خير لكم ندا بخوي تاسو لپاره ويكفر او لريبكي كفر وبرجي لريبكي دا یو شی باندې چې زنګ لګی دی دا سی وې رجي تا ګندګی ته لری کی لريبكي عنكم تاسو من سيئاتكم تاسو گناهونه ان بوج د گناهونو چې پتا سو پروته ده پاک بکی الله تعالی تاسو نه ګرځا چې د ګناه وجنه پتا سو پراته ده والله اولا تعالی بما پاغه باندې تعملون چې تاسو کوي خبير خبر ده ليس نشتا عليك پتا باندې هدا هم هدایت ورکول د دوی دا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان منع کړ چې دي منافقین ته دي ته ما ورکوي چې دي تنگ شي جوړی را فرمایي کې الله دا خبره خوخه نکړه الله وی هدایت ورکو استاد اس کې نه دي داسې مکوا مال د صدقې نفلی دا هر چاته ورکول شي مسلمان دی او که کافر دی او که هندو دی او که منافق دی او که عیسائی دی او کارته دی البته فرض مال نشي ورکوي لکه صدقه زکات فرضی صدقه دا به کافر ته نه ورکوي ها بهتره د مسلمان په مسلمانو کې خپلوان ناغیتم ور بهتره ده خو ورکول غیتم شي ولكن الله لكن الله يهدي هدايت كي من اغچاته يشاء او چوغوري وما تنفقوا وما او هغه تنفقوا چې تاسو خرج کوئ من خیر د مالنا فلانفسكم نتاسو ځان د پاره دي ان فائدہ مدخل ځان دا فائدہ مدخل ځان دا وما تنفقون او نه خرج کوئ تاسو الا مگر ابتغاء لټونه وجه الله مخد الله ان رضا مانتیا د الله د مقدر آزاد پاره موږ پښتو کې دا وایو چې تا د مخه می دا سکارو فلانی د مخه می دا کارو ان اصل مقصد بس تا د آزاد الله وی وما تنفقوا او سمج خرج کوي تاسو من خیر د مال نه یوفا پورا بدر کړی شي بدل اجر الیکم تاسو تا وانتم او تاسو سرب لا تظلمون ظلم نکیږي ظلم لفظی معنی حق تلفی ته ویل کیږي تاسو په ثواب کې به حق تلفی نکیږي او پورا درکول کیږي للفقراء صدقه د اغو فقیرانو دی یعنی اصل حق خود اغو خلقو دی اغا غریبان الذين اغا کسان احصروا چې محاصره کړل شي گیر کړل شي مصروف دي فی سبیل الله د الله په لار کې ان دا افضل دی په خرج کولو کې مجاهد دی طالب دی د دین لپاره بل یو د الله د دین لپاره لګیا دی کار کوي او د مهنت او مزدوری وخت سره ډیر نشته او مصروف دی په دې کار کې نو دا اصل ځای د پیسې د ورکولو د کې دوه ګټې دي یو دا غریب کار وشي او یو هغه کار روان لا یستطيعون طاقت نلري دوی دور بندت للو فی الارض پزمکه کی زګه چل د مصروف ته جهاد کې قران کې او تبلیغ کې او هر یو دین کار چي دي ناغه د ورجن روزګارم نه د چې کاروبارو کې مزلو کې سفرو کې يحسبهم ګمان کوي په دوی الجاهل جاهل نه مراد ناواقف نه خبره عام سړی چې وګوري هغه په خیال کوي اغنیا ادملداري چې کنه دا خو مالدار دي ولی په خیال کوي من التعفف وجد بچاونا د سوال کولو سوال نه کوي غیرتی دي سوال مرته خون نه ور کوي او کاروبارم خراب دی ان شي کوله یا مجاهد دی یا نور کارونه دي دین د کار کوي نو کا سوالم نه کوي
او زندگیم داسې تیرې چې هغه پر وقاره زندگی وي ځان خامخا خور پړک نه جوړ کړي نو تعرفهم تب پیژنې اغوی بسیماهم داغي په نشانات باندې داسې نشانه داسې علامات داسې خبر یا داسې حالات وي چې دا پته ولګي دا ضرورتمند دی یا غریب دی لا يسالون سوال نه کوي الناس د خلقنا الحافا انتهائی نجدې ته یا انتهائی داسې چانه چې ارتاو شدید ته ویل کیږي لحاف عربی په اردو کې هم عربی کې هم بلستنه ته هم وایي په ان خطلو چې داسې سوال کوي چې سړی پر اون خلی چې لخوا مخابره کوي هم د زما حق ته هم د ماته برا کوي وغیرہ یو معنی دا کدا ته انتها بیا په دې بل طرف باندې فټ کوي نو بیا معنا دادا چې نه کوي هغه اشاره د سوال هم نه کوي هغه ایله سوال هم نه کوي اسی سوال ناجایز نه دی چې کله دا ته ضرورت وي خو بار الله خو کړی نه دی او دا حکم د هغه خلکو د پاره دی چې سره چې مالداری وي هغه چې خپل دا کار کوي د څه ضرورت دی بیا د دې مثال داسې دی ساده غوندي مثال تاسو ته درکم د دې مثال داسې دی لکه مثلا کشمیر کې موږ جهاد کوو یا افغانستان کې جهاد کوو یا بلدی کې جهاد کوو او دا کار حکومت شروع کی کشمیر کې جهاد کوي او په خې طریقې کوي ضرورت پوره کوي د مجاهدینو یا د خلکو افغانستان کې هم کوي د امریکای خلاف هم کوي د بلم کوي بیا بچاته د انفرادي د تنظیمونو یا د انفرادي د جنگ کول یا د جهاد کول یا د ټریننګ ورکول ضرورت پاتې شي بیا نه پاتې کی نو دا موږ چې غلطیاں کوو کنه د کې ډیره غلطي زموږ د حکومت کی هغه په خپل د عوام مجبوري د ګناه کولو د پاره نو ته کار کوه کنه موږ بوله مجبوري کو چې په خپل سره اخلو دا کار یا هم دا غرنګ زکات ورکول یا بلنی کی نو دا چې چا ذمہ داری وي چې کله هغه خپل ذمہ داری پوره کوي نه نو به مقابل بیا په ګناه باندې په غلطیونو باندې مجبور شي نو که هغه مثلا یو سوالګر غلطي کوي نو هغه ته ګناه ده خدا څوک چې مالدار دی چې نور کوي دام ګناګار دی دا مجبور کړي د سوال کولو لپاره کله دا کار کولای خو ابول سوال نه کوو ابول د مجبوری دو همدا غرنګ دا ټول نظامونه دي اجتماعي انفرادي کورونو کې د خځې مجبوریان یا مزدوریان یا غلط کارونه یا مشغول کې هغه بنیادی ضرورت نه پیخيږي نه پوره کیږي دا پولیس والا دا غلې رشوت وغیرہ چې اخلي دا غي بنیادی ضرورت نه پوره کیږي ګناه ته مجبوري نو دا مجبوری د ګناه دا یو ډیره مشهوره قاعده ده چې بل سره بدګماني کوي دا ګناه ده خو ته به هم د بدګماني مکنه ور کوي ولی دا سکار کوي چې خلک پتا بدګماني وکړي نو دا دواړه طرفونو تاسل کې د الله احکامات دي دا مونږ چې د اسلام یا د مسلمانان ګډ وډ شو دا مونږ بل باندې خو ډیر اسانه سره الزام لګو دا د خراب دی او دا د بد دی او دا ناغه بدی کې بددم لاسي اسی دا نه بد شوی چې چل بشوي دي نه مخکې بهرحال لا يسالون الناس سوال نه کوي خلقنا الحافاد ان قتلوا یعنی چون خلی اور پسې چلا کوا وما اوغا تنفقوا چې تاسو خرج کوي من خیر د مالنا فان الله بس بشک الله تعالی به باغ باندې علیم په هده الذين اكسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل بالليل د شپې دا آیت علی رضی الله تعالی عنہ نازل شوی مبارک هغه سره 4 روپۍ نو د شپې ورکه او د سحر ورکه او د مخام ورکه او د رڼا کې تیارې کې او مخام او په سحر کې امانت اسووري یعنی دا حالت ته چې دې کې یو حالت نه بم ته خالی نه نو هر حالت کې د الله په لار کې ورکوا اموالهم مالون خپل بالليل د شپې والنهار د ورځې سرن په پټه وعلانیتن په ښکارا مطلب څه کشپوی نه د سحر انتظار مکو که سحر نه د شپې انتظار مکو که خوشحالي نه د خفګان انتظار مکو او که پټه مکوي نه د ښکارا انتظار مکو او که د ښکارا مکوي نه د پټه انتظار مکو یا کم کیفیت چې تابانه برابر شونه باغی کې مال ورکوا فلهم بذوی د پار اجرهم بدل د دوی د عند ربهم د دې رب سره ولا خوف يرب نبي عليهم بدوی باندې ولا هم او نه بدوی يحزنون غم جنی کې به حزن المشاد ماضی دنا مستقبل د پاره الذين كسان ياكلون چخري الربا سود ربا لفظي معنی اوچتوالی ته ویل کی اوچتواله ډیرواله یوربی او صدقات ډیرې صدقې خو هغه زمانه کې به د لفظ استعمال دو د سود د پاره ندی وجنه الله تعالی هغه الفاظ استعمالي چې کم عام فهم وي اسانه سره سره په پويږي هغه خلق چې خوري سود لا يقومون نبر پسي
د قبرونو نه د قیامت په ورځ الا مگر کمال کا څنګه یقوم چې ادریږي الذي اغسړه يتخبطه الشیطان يتخبطه چې حواس باخته کړي وي نه نوتلې وي په دکې پیریان د سړو کې نه نوځي باقاعده پیریانو به لونه کې کله په یو خوا غورځي کله په بل خوا غورځي کله انقر یو کله د موږ د مرګیو قسم بیماری ده کوم تقریبا همداسې کیږي نو دا قیامت کې بداسې لیونو په شان دی راپاسي لکه سړی باندې چې مرګي وي او په سړو کې پیریان نه نوته شي دا طاقت الله پیریان ته ورکړي ده ها زنانو کې لګ احتیاط کوي دي کې عموما ټګي مګي کوي بهر حال اسنا چې بزان پیریان راولي به هر څه ورته ومنه نو لګ احتیاط کوا يتخبطه شیطانو چې دیلی ونه کړي وي شیطان من المس د لګیدونا د ټچ کېدونا د ننوتل د پرینه په دې سړی کې یا په دې زنانه کې ذالک ادا بانهم زکه چې دوی قالو ویلو دی بو ویلی کله چې دا سود منع شو چې سود خو کاروبار په شان دي نو د کوم ګټه دا کوم ګټه انما بشک خبره دا د بل نه دا البيع کاروبار مثل ربا په شان د سود دی دی ویل چې دا سودم د کاروبار غونته دی نو ولی حرام دی واحل الله او حال دا چې حلال دی حلال کړی دی الله البيع کاروبار وحرم او حرام کړی دی الربا سود مال حال دا چې کاروبار حلال دی سود حرام دی فمن بس اغه څوک اغه سړی جاء او چراغ اغتا موعظه النصيحت من ربه دا غد رب طرفنا فانتها نو د من شوف له نو د بار ما هغه دي سلف چې مخ کې کړی دي دوه معنی دي یو دا چې مخ کې کوم سود خلل نو بس خلل ساخو تیر شو دویم دا چې مخ کې کومه ګناه کړی دغه سزا و ملاويږي خو چې معافي وغوړي نو الله معاف کړي نو د لپاره هغه دی چې مخ کې کړی دي خدا نن نه چې پرونی کړی دا کوم وخت د آیتونو نازلې دل او د الله تعالی طرف نه د حکم راتلو و امره او معامله د فیصله بد د ال الله الله طرف ته ان الله بکئی الله خو خدای چې سزا ورکي او معاف کوي ومن اوغسوک عاده چې هغه دوباره کوي دا بار بار کوي اعاده کوي د سود فاولئک انهم دغه کسان اصحاب النار ملګری د اور دي هم دوی به فيها بدی اور کې خالدون همیشوي يمحق الله متوي الله تعالی بے برکت کوي الله تعالی کار پې نه کیږي مالونه خو ډېر د تعداد لحاظ سره خو چې کار پې کوي کار به نه کیږي د بل سړي کار په 100 روپۍ کیږي استاب په زرم نه کیږي په 1 لک بدیم نه کیږي بے برکت ای د مال کمی الله تعالی الربا سود ويربي او زیاتی الصدقات صدقي ان نه کې الله برکت اچي الله به ضرورت نه بخي الله تعالی وتا په دې لګ مال باندې ډیر زیات کارونه وکړي د سود باره کې یو څو حدیث واوري چې دا ضروری دي او ما سره اصل کې تاسو غم ډیر مینی سره ناشتي نماز غواړي چې تاسو په یو آیت پوي کوم بل طرف سره دا غم چې د قران کریم ډیر پاتې دا ختم بشي ختميږي نه او ختمې دلم ضروری ده چې موږ مخکې نه فیصله کړی او بیګام یو کس ویل چې ورور وایا چې موږ د مانیز د کو نو بهر ځنه تشریح ضروری وي خو ډیر پریشان کیږي هم سوره بقره نه بعد په تشریح کمیږي بیا مکی سورته دي باقي کې ډیر زیاته کم شي ان شاء الله موږ به د قران کریم په 27 رمضان باندې د الله په توفیق سره چې الله غوړي موږ به ختمو ان شاء الله نو سود باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته 4093 نمبر ده چې سود خورون کې سود خورون کې ان خپل خوري بل چا باندې خوري دو شو او لیکون کې او گواه دا ټول په ګناه کې برابر دي دغه د بینک د نوکاری ټول راځي خپکیږي بنا دویم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم البانی رحمه الله ورته صحیح ویلي دي چې د سود او یا درجه دي د ګناه او کما درجه داسې ده لکه خپل مور سره چې بدکاری وکي 70 هغه کم ترینه درجه د مور سره د بدکاری کول ده بخاری شریف حدیث ته 2805 نمبر ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې شپې بوتل له شما اسمانونو چکر چې الله تعالی ور کړو التما اولیدل چې سړی به وینو په طلب کې ده او د بار روزي او بهر بل سړی ولاد دی او غي په دې کانی باندې په سر اولی او واپس په خپل ځای ته ورسي کم دی نه چې دی راغله بیا راځي نو ما پښتنه وکړه جبرائیل علیه السلام نه نو هغه فرمایل چې دا سودخور د استاد امت نه
دا سودی سود چې کوي دا دغه سړی دی. بل حدیث د ابن ماجه، دا حدیث د بخاری وو. بل حدیث د ابن ماجه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو درهم کستن ارادتن سود خوړل دا شپږ درشواره بدکاری نه زیاته ګناه ده. یعنی که یو سړی 36 بار زنا وکي دا یو طرف تکا او بل سړی دی اور په سود خوري دا بل طرف کا دا سود خور ته زیات ګناګار دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قسم خورل دې په څلورو شونو باندې او خاص کر حدیث کې پدرو باندې چې معافي کولو کې عزت کمیږي نه او په صدقې ور کولو کې مال کمیږي نه او په عاجزي کولو کې استا په عزت کې کمال او وقار کې کمی ناراضي. نو دی وجنا الله بلار کې ور کول پکار دی ور کول سره مالونه کمیږي نه بلکې الله تعالی زیاتې الله تعالی الله دې موږ ته توفیق راکړي د نیکي. د دې اصل کې وجوهات ډېر دي دا تفصیل کې چرته درس وي به تاسو پوهه کوم چې سود باندې ولې دومره زیات دا ټول معاشي مسله د مسلمانانو او اقتصادیات د هر څه تباہ کی دا سود. بیا وری ان الذين بشکا کسان امنوا چې مؤمنان دي وعملوا ندى مخیات پاتې شوی يمحق الله كما الله تعالی ببرکت کوي الله تعالی الربا سود لرا ويربي وزياتي الصدقات صدقي والله ولا تعالی لا يحب من نكي كل هر كفار ناشکر دغه چې د الله په کې ناشکری وکړه چې صدقې نه ور کوي او اسیم گناہگار. ان الذين بشکا کسان امنوا چې مؤمنان دي وعملوا عمل وکړو صالحات نیک واقاموا او قائم کړو الصلاه واتوا الزکات او ورکړو زکات لهم دې پر اجرهم د دې بدل د عند ربهم د دې رب سره یعنی اجر ثابت ته ځکهږي بنا ولا خوف او ير بني عليهم بدوي باندې ولا هم او نه بدوي يحزنون غم جنشي. يا ايها الذين امنوا يا مؤمنانو اتقوا الله الله نو يريږي ان ځان بچ کی د ګنا نه د الله د يري وزرو او پرېګ دی ما هغه بقيه چې باقی دی من الربا د سودنا کړه دیو چې کم پاتې دی بدا ورته پرېدا چا باندې چې دی دا ورته معاف کپرېږي دا ورته ان كنتم مؤمنين كتاس مؤمنان يي فان لم تفعلوا كبيدا ستاس ونقل ان دا سود مپرې نه خود فاذنوا نو خبر شي اعلان واوري فاستمعوا واوري بحرب من الله بحرب پجګړې سره من الله د الله طرفنا یعنی جنگ د اعلان د الله طرفنا د جګړې ورسوله او د پیغمبر طرفنا. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو بهترینه معنا کړی دا چې د الله او د الله د رسولنا یو قاسم د الله جګړه د ور سره نافرمان دي خو یو مراد دا دی چې اسلامی حکومت یا حکمران دا به د سړی سره جګړه کوي نه به پریدي سوت او من کوي به او که قوم وي نو قوم برا پاتې او بل سره به جګړه کوي دغه د الله حکم د جګړې یعنی جګړه ور سره کوي د سړی سره کور نه وباسه کم اس کم کور کې دی ویو لار کې ور سره تعلق یاد ساتي کافر سره تعلق باندې الله نه خفه کیږي او منافق او بدعتي سره خاص کر الله په تعلق باندې خفه کیږي. دا مسلمان شکل ګناهګار چي ویدا او خاص کر بدعتي او منافق د سره تعلق باندې الله ناراضه کیږي خفه کیږي. او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بدعتي عزت بنه کوي بیزتی وکړه د چې دا دنیا کې سپک وي هم د غرنګ الله د تازه چې دا شکل مسلمان دی او اسلام د لپاره دا نقصان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی د تعلق نه دی سره او کافر سره تعلق نه منع کړی دغه چې کافر خو اسلام ته نقصان رسولې نشي هغه خو اله زړه دلته خدای شکل د مسلمان دی او دې کې دا سود خواره هم راځي دا حکومت ته او که خسړې دی او که بد سړې دی خپکیږي ونه دا ټول هم دا اسلام د لپاره غټ نقصان دی دا شي نه. بہرحال نو فإن لم تفعلوا کچری به تاسو دا کار اونکړو نو تیار شي جنگ سره الله ته او دغه پیغمبر سره وان تبتم او کتاسو بیا توبويستا نو فلکم نو تاسو د پاره رؤوس اموالکم سرونه د مالونو یعنی راس المال ده حکم اصل قرضه چې دا هغه حق ده هغه واقعه خیر دی لکه یو لک روپۍ دی ورکړي لزر په سود ده نو دا سود ما خلا خو یو لک استحق ته هغه بدر کوي. لا تظلمون نبتاسو ظلم کوي ولا تظلمون او نبتاسو ظلم کیږي تاسو هم ظلم نه کوي چې سود واخلئ پتاسو هم ظلم نه کیږي چې استا اصل اگر اصل مال غیب شي سرمایه چې کومه دی لګولې و
و ان کان او کچری وی ذو عسرت تنگ دستا د قرضه د چې ورکړي دا د سړی غریب دی تنگ دسته دی نو فنظرتن نو انتظار به مهلت به ورته کوي نه به ورکوله چې ورکړه نو الله رضا ده پر انتظار وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قرضې ورکون کی روزانه ډبل اجر دی د صدقې په مقابله کې ځکه چې قرضه عموما غریبان یا مشکلاتو کې غیر سړی اخلي او ته انتظار کوي یا معاف کوي معاف کینو ډیر اعلی ده کني الله درته کم از کم د انتظار حکم دی او ثواب درکوي کم وخت پورې انتظار کوي الا میسرت اسانای پورې د لاس چې کولاو شي دمغه پښتو کې هم د کټکی وایي چې لاس می تنگ دی او چې لاس یې آزاد شي وان او کدا تصدقوا تاسو صدقه وکي ان معافي کوي کتا سو معاف کوي خير دا بهتر ده لكم تاسو د پاره ان کنتم کچری تاسو تعلمون پوهیږي کتا سو پوهیږي نه دا ډېر خدي تاسو د پاره وتقوا يرګي يومن د اغورزنا دا آیت د قران کریم اخره نازل شوی آیت ته دینا تقریبا 9 ورځې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف ویوړو او دا د سود باره کې ده نو دین هم یو اندازه لګي او مرده انتانو چې کم اقوال ده هغه فرمایي چې ز سود باندې نه پوه شوی نو دی وجه زګ د اخیری احکامات نو د الله طرف نه نو دی وجه نه چې کم شي کې شک کیږي کار نه کوم یا شک می کیږي بس هغه نه کوم نو سود نه بچ شمه ویری گئی د هغه ورځنا ترجعون چې تاسو به پکې واپس کړل شي فيه باغی کې ال الله الله طرف ته ثم بیا توفا پورا بدل بدر کړل شي کل نفس هر یو کستا ور بکړل شي پورا بدل هر یو کستا ما د هغه کار کسبت چې غړې وی یعنی غټلی وی چې چکړی دغه بدل به ورکړل شي وهم او دوی سره لا یظلمون ظلم بنکیږي حق تلفی بنکیږي ک بدل وی اب الله ورکی یا ایها الذین آمنوا د قران کریم ټولنا لوی آیت ته په دې کې د معاملې او د کاروبار او د دکانداری د دې ټولو طریقې الله تعالی خود له د انتهایی وضاحت سره سره حیران شي چې موږ خدا محسوسو چې قران کې د مانځه او د اوداسه او د رجوع احکامات خو چې د کاروبار او د طلاق او د نکاح او د معاملات په کې پړاوي سره حیران شي چې قران کې داسې خبره نشته چې ماته معامله پکېږي او زه په پوي نه هم کړی الله تعالی دا موږ مشکلات جګړې د دکانداریانو یا گاکانو سره دي هم دغه وجه چې موږ هغه حکم منل نه یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اذا هر کلا تداینتم چې تاسو معامله کوي په خپل منځ کې بدینن په قرضې باندې اغستنه ورکونه کوي په قرضې الى اجل مسمى تریوینټی مقرر پوری فكتبوه نو لیکيغا وليكتب پکار د چې دا لیکل دی او کی بینکم پتا سمنس کې کاتب یو لیکون کې بالعدل په انصاف سره ولا يابا او انکار دین کوي کاتب لیکون کې اي يكتب چولی کی اغا کمال کڅنګا علمه الله چې الله تعلیم ورکړه علم ورکړه اغه تا ان کلو اب لکل کئی خامخا فلیکتب نو ادلی کی ولیملل املا دی ہوئی پیراگراف دی ہوئی فکر دی ہوئی الذي اغسر علیه چې باغ باندې الحق حق دے بیان بدا کئی دا کم باندې چې حق ثابتی کی ځکه چې د منکر کې دوه امکان ده وليتق الله او دی یریږي د الله نه ربه چې د رب ده ولا يبخس کمید نه کوي منه د اغنا ان څومره چې معاملات ده څومره چې شی ده شی ان هیڅ شی فإن بس کچری کا نبی الذي اغسره علیه چې پاغ الحق دا پور دے قرضه دا یا څوک چې د پیسې اخلي کدا سړی کمزور دی او د عقل نه سفیهن یا بیوقوف دی کمکل دی او ضعیفن او یا ضعیف دی چاړه دی بل څه چلے لیکل نشي کوي یا راتلې نشي معاملې ته او یا لا یستطيع طاقت نه لري ان یمل چې املا وای د لیکلو طاقت نه لري هو نو ده فلیملل نو املا دی اوای لیکل دی او کی
بیان دیو کی ولیه ولید د چې کوم ولی وی چاته چې د قرض یا مال پاتې کیږي هغه بالعدل په انصاف سره ان هغه د انصاف کوي دا سینه چې هغه بیا د خپل د پاره یا د غریب د پاره بیا پکې ټکیو کی واستشهدوا او تاسو گواهان جوړ کئ شهیدین دو گواهان مر رجالکم تاسو د سړونا یعنی سړی هم او مسلمانان هم فإن بکچری لم یکونا نوی دا رجلین دو سړی فرجل یو د سړی شي و امرأتان او دو زنانا په گواهی کې د یو سړی برابر دو خزی دي خدا په حدودو کې نه دا په مالی معاملاتو کې ممن د هغه چانا ترضون چې تاسو پی راضی یې تاسو خوښوي داسې گواهی به نه قبليږي چې هغه د تخوخ نه وي ځکه چې به امکان دی پکې تاسو سره دښمنی کړی وي یا نن سبا گواهی لپاره د چرسیان پډریان خلک راولي من الشهداء اذا گواهاننا انداچی فضل ان د دوه خزي ولیدي په دې باندې وتا سو اول خو راضی په دې دوالو زنانه باندې او دا بیا دوه ولي شوي د زکا اندا تضل چې هیر کی احداهما د دې دوالو نه یوا د زنانه فتذکر نو اوریاد بکی احداهما دا بلا دا یوا الاخرى چې دا بلا دا یعنی دوه زنانه دي هیر زیات ته معاملې هیر شونه د بلا اوریاد کی چې خوري داسې نه و داسې و ناغه اوریاد کی ولا یابا او انکار بنه کوي یا انکار دی نه کوي الشهداء او گواهان گواه اذا هر کلا ما هر کلا اس هغه وخت کی ما کلا چې اذا ما هر کلا دعو چې دی را وبلل شي ولا تسمو او سستی مکوي او تاویږي ما ان تكتبوه دا چې تاسو ولیکي په لیکلو کې سستی مکوي او درګه پین نشته قلم نشته سړی نشته او لیکنه شمودا دا سستی مکوي صغیرن وڑا یعنی معاملہ کا وڑوی او یا کبیرن لویوی الى اجله تریوی نیٹی پوری ذالکم دا انی دالکل اقصتو دیر نجدیدہ دا انصاف عند اللہ اللہ پنزبانی و اقوام او دیر درست ساتن کی دا معاملے اقوام انتہائی درست ویلکی لشہادتی دا گواہی دا پارا و ادنا او دیر نجدیدہ اللہ ترتابو اندا چې لا ترتابو تاسو په شک کې پرې نوځي الله ترتابو دا چې تاسو په شک کې پرې نوځي ځکه چې لیکل شته دي نو بیا خو سره شک دی نشي کنه چې لس یو کشل وي او وغیرہ یا څه نور څه دي الا ها اندا چې تكون وی تجارتن کاروبار حاضرتن لاس پلاس حاضر په حاضر یعنی اندا یو کیلو چینی والا او دا 50 روپۍ راکا راس لاس پلاس معاملہ ده تو دیرونها چې اړوي تاسو بینکم په خپل منځ کې فلیسن نشت علیکم پتا سمان جناح گناہ الله تكتبوها چې تاسو اون لیکي اغا دغه لاس پلاس معاملہ چینی دی واغسته یا بل شي دی واغسته پیسې دی ورکی واشهدوا او گواه کوي اذا په وخت کې تبایعتم چې تاسو معامله کوي د دوه مرادونه دي یا حکم ده د ورستنی ته چې الته تاسو خامخا گواهان مقرر یا دنه د ورستنی معاملې د پاره ده د سودا عامه سودا چې توکلاس پلاس مدینه به مراد کې شمیمو ده بل تیرا خلای بیا دغه جلتا منفی جمع کې چرتا داسې خلې ملې وهلې ده یا بل ته چل شوی یا شی واپس کوي یا بل ته چل دی متاسب رسید در سره وی رسید تی اخلي بیا نو چې معاملې ده نو رسید اخلي ولا يضار او نقصان بنور کوي کاتب لکن کتا ولا شهید او نه گواتا لکن کتاب نقصان او تا ولی لیکل تا کار څو چې تا لیکلو یا ولی داس لیکلی وغیرہ او نه گواتا ځکه چې گواه کله چې ته پښکې نو دا بل ګروپ غوغه خیر نه کنا اکثر به امر کی و انه کچری تفعل تاسو کیداسي فانه بشک دا فسوق دا نافرمانی دا گناہ دا بكم پتا سبحان دی د پتا سره حساب کیږي بیا واتقوا الله او یریږي د الله نا
او ويعلمكم او خيط الله تعالی تاسو ته ويعلمكم الله او خدلی دی تاسو ته الله تعالی الله نو یریږي دا تعلیم تاسو ته الله تعالی درکې هغه درکړي تاسو ته نو هغه په دې احکامات باندې عمل کوي او ځان پوي والله ولا تعالی بكل شيء بر يشبان عليم په هده وانه کچري كنتم وای تاسو علی سفرن په سفر باندې ولم تجدوا او تاسو نمومي کاتبا لکن کې فرحان نورهن بوي یعنی غاڼه بوي غاڼه بکیږي مقبودتن قبضه کې ورکړی شوی دا 100 روپۍ راکا ما سره بل تشتنه غدا موبایل یا دا غړی یا دا پین د ځان سره کېده یا غټه معاملې ده کرونو ده لکونو ده بس شی ورته په معاملې کې ورکا خو یاد ساتي کما ګناه چې عامه دغه توجه بدر کومه دغه شی چې ته په غاڼې کې دی د دې لګول حرام دي دا مونږ چې دا کمی سکیورټي غاڼې اخلو او یا د افغانستان کې د ګراوی چې ورته وای ګراوی کې د ازمکه وغیرہ چی وی د دې استعمال حرام دي دا بنه کوي الا دا چې داسې جناور دی چې هغه ساتنه غواړي واخه غواړي دا هغه واخو بدل کې دا هغه پي بیاس کله شي خیر دی موږ بدل د سکیورټي اشیاء نور شه د کرایو معاملې دلته ډېر زیاتی دي نو پیسې به مالک خوري یا لګول حرام دي دا امانت ده دا بسات هم د کرنګ څنګه چې ور کړی وي او د دې لګول حرام دي مقبودتن قبضه کی ور کړی شوی فإن بکچری امنه اعتماد کی بعضکم ذن استاسو بعضن پزنو باندې فلیؤدی نو بس ادا دی کی الذی اغسړه او تمنا چې اعتبار کړی شوی دی اعتماد کړی شوی دی په غماندی امانته امانت داغه یعنی تا باندې چې ما د سکیورټي یا پیسې وغیرہ درکې خو اعتماد به در باندې وکړو نو چې کله وګختل شي نو دا بیا ور کوي ما تقریبا اکثر عمر په کرایو تیر کو او چار کور نه وتلې ما ته چا پیسې واپس نه دی راکړي او دا ان شاء الله تاسو ټول سره اندازې شي فإن آمنا بعضكم بعضا نو بیا تاسو ورکوي غمانت چې څه دي ولی یتق الله او یریږي د الله نه ربه چې رب ده یعنی دې او یریږي د الله نه چې د رب ده ولا تکتم الشهاده ما پټوي گواهی ومن یکتمها او څوک چې پټي فانه بس بشکا آسم ګناګار ده قلبه زړه هغه والله ولا تعالی بما تعملون چې تاسو کوي علیم خبر ده دین اورستو درې آیاتونه دي دا چې کله لومبنه آیت نازل شو لله ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله نو صحابه کرام باندې دا صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین باندې لګدرون پریوتو دغه چې دی کې الله فرمایي چې الله به حساب کوي تاسو را کاځړه کې دي تیر شو کپټ کې او کار کې هر څه حساب کیږي صحابه کرام ډېر پریشان شو چې د هر خبرې حساب یې نزله کې زموږ هر قسم خیالات راځي هر قسم سوچونه راځي نو الله تعالی بیا ورستنی دو آیتونه نازل کړل آمد الرسول بما انزل او په دې ذریعہ سره د ورستنی دو آیتونو سره د لومبني آیت د حکم منسوخ کړل شو یو مطلب یو خبره خدا دا اول د دې لک تاسو نور خبره موري به ان شاء الله تاسو پوهیږئ په دې باندې دا د سوره بقره تتمه د اخیری ادو آیتونه دي چونګه سوره بقره کې احکامات تیر شول ډیر زیات او ډیر ګران روزه ده او حج ده او زکات وغیرہ د هر څه نو سوال پیدا شو چې دا به څوک منیره د دومره کارونه به څوک کوي نو الله فرمایل چې آمن الرسول ایمان راوړل پیغمبر به کوي کنه او هغه کسان چې مؤمنان دي به کوي دي د بار څخه ګران دي خو په الله باندې ایمان راوړل هغه به کوي دا هغه به منی دا او 10 آیتونه د دوا د سوره بقره د اخیری دا د الله تعالی طرفنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او موږ تاسو د امت لپاره تحفه وا چې الله ورکړي دا به تور تحفه ورکړي دي الله کله چې څوک چا سره ملاقات تورشي نبی څخه خاص شی ورکی په تحفه کې او ټول قران کریم د الله طرفنا د جبرائیل علیہ السلام یا یو نور فرشتو ذریعہ سره راغله ده او دا دو آیاتونه او سوره فاتحه دا الله تعالی بلا واسطه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي
د معراج په موقع باندې او داسې نزول په اعتبار سره نور احادیث هم شته دي هغه هم د عظمت باندې به دلیل ډېر زیات چې واره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جبرائیل علیه السلام سره ناست یو دماکه आवाज وشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه جبرائیل علیه السلام ته فرمایل چې دای و دروازه و چې مخکې خلاص شوی نه و او اوس خلاص شوله او بیا یو فرشته راغله نو دا یو سوره فاتحه او یو د بقره د دوه آیتونه ورکړل همدغه رنګه سوره فاتحه باره کې پنځه مختلف روایت دي چې مختلف وختونو کې دا نازل شوی ده دا سورۃ بهر حال د دې اهمیت او د دې په فضیلت باندې دلیل ده فضیلت څه ده اهمیت څه ده ټول نه غټه خبره خدا دا چې دې کې الله تعالی په خپل دعا خودلې د تاسو داسې دعا کوي ځکه چې احکامات بیان شول ګران او سخت او ساړه غرمه به کله به کولای شي کله به نشي کولای کله به سوي نو ته بیا سوال کوه چې الله ما معاف کړي او داسې سوال کوه چې الله ما باندې درون حکم ما باندې را نازل نکړي او کبه چرته غلطي وشو نو معاف نکړي نو ډېر خوشحالي خبره پکې دا چې د دې آیتونو په اخر کې درې کرته الله تعالی او فرمایل درې کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قد فعلت قد بتحقیق سرا فعلت ما اقرل قد بتحقیق سرا فعلت ما اقرل قد بتحقیق سرا فعلت ما اقرل یعنی څه چې تا او وختل ما درکل درې واره یو حدیث کې دا سیم دي چې کني هم دا سیبوي دا دعا قبول شوی دا هم دا غرانګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج په موقع باندې چې کم درې شیونه ورکړي شي په تور تحفه هغه کې یو پنځه منځونه او یو دا دوه آیتونه او یو بل ډېر خوشحالي وا هغه دا و چې کستا امت غټ ګناه کوي کنه ګناه کبیره او ما نه معافي وغواړي زه به معاف کوم دا ګناه کبیره ورته معاف کوم دا څومره لوی احسان دی د الله تعالی دا به معاف کما سوا د شرک نه دنیا کې کله شرک معافي وغواړي دا به معاف شي خو که دنیا کې د ګناه کبیره او معافي اونه وخته هم نه زه به معاف کوم چې چاته مې خوښ شي هم به معاف کوم بغیر د معافي وختونه به معاف کوم چا دعا ورته قبول کوم تاسو فرض به قبول کوم خپل مهرباني به پیو کوم بخاری شریف کی حدیث ته 5009 نمبر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی یا کم زنانا شپې چې دا دو آیتونه اولولي دا به د پاره کافی شي کافی څه مراد ده د شیطان د بچاو د تهجد د جواب د تهجد د بدلی د نیکانو مطلب چې څومره نیکانې بل سړی کوي تا د پاره دغه دعا الله کافی کی او دا حدیثونه هم د کرنګ زیات مفاد اخلي نو الله هم د کرنګ معاملې د سره کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي او دا د بخاری شریف حدیث ته 4545 ته چې کچيري او سړی ته عبد الله ابن مسعود موقوف حدیث ته دا معلومه شي او هغه باوجود دا غدا د آیتونه نه وای نو دا ډېر لوی بیوقوف ته چې هغه دا معلومه همي او هغه باوجود بیا د دې ته هغه نه کوي تلاوت نه کوي عظیم ترين دعا آیتونه دي د الله لوی تحفه ده او دا دعا الله قبول مخکنه الله اعلان کړی چې ما قبول کړی خو ته صرف غواړه خو کنه نو سواوري لله الله د پاره ما هغه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه په الارض چې په ځمکه کې دي و ان تبدو او کتا سو ښکارا کوي ما هغه فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي او یا تخفوه پټوي یحاسبکم حساب کیږي تاسو سره حساب اخلی د تاسو به د اغه الله ولا تعالی یحاسبکم به الله حساب اخلی د اغه الله تعالی فیغفرون بخنب اوکی لمن اغچات یشاء او چوی غواړي ويعذب او سزا ورکی من اغچات یشاء او چوی غواړي والله ولا تعالی علی کل شیء قدیر هر شی باندې قادر دی کولی شي هر یو کار وسه دعا آیتونه آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول صلی الله علیه و آله وسلم بما فهغه انزل چې نازل کړل شول ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی دی هغه او اعمال دی احکامات باندې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي الیه د طرف ته من ربه د رب طرفنا والمؤمنون او نور ټول مؤمنانو الله دې موږ هم پکې راولي کلون دا ټول امن ایمان راوړی دی بالله په الله باندې او ملائکه
ملائکته دغه په فرشتو باندې او کتبه او دغه په کتابونو او رسوله او دغه په پیغمبرانو لا نفرق مونږ فرق نکو دا سينه وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منو عیسی علیه السلام نه منو او یا عزیر علیه السلام نه منو یا بل پیغمبر ته کمه ورکو نه دا سیمږ نکو بین احد پمند یو کس کې من رسله د پیغمبرانو نه دا ټول د الله پیغمبران دي مونږ منو وقالو او دی اولی سمعنا مونږ واوردا واطعنا او اممنا اطاعت مکو مونږ واوردا او مونږ اطاعت هم وکړو بیا غفرانک ان معافی تا د پاره ان مونږه معافی غواړو تا نه مونږه معاف کی الله تعالی زګه چې بخنه هم تکولای شنو اے الله تعالی مونږه معاف کا غفرانک مغوالو بخنه دستانا ربنا ایز مونږ ربا و الیک المصیر او تا طرف ته واپس للدی هم تا طرف ته واپس کېدل دی لا یکلف الله تکلیف نور کوي الله تعالی نفسا ایچ یو کستا الا مگر وسعها چې داغه طاقت وی دا ډېر خوندور ټکه دی څومره چې تا طاقت وی دومره به الله تعالی تعالی پختنه کوي دینه زیات تکلیف نشته الله سره ولاری من نشي کوي ناستا نشي کوي ملاستا او دس نشي کوي ته مموها روزانه سچ ده ماته که خیر دی فدیه ورکا یا بل څه درته وساتي ولینا بهرال لا یکلف الله نور کوي تکلیف الله تعالی چې او کسته مگر په طاقت داغي لها دید پاره ان دي نفس ته پاره ما هغه دي کسبت چې د کړی دی والے او په دبانې ما هغه دي اکتسبت چې د کړی دی یعنی کوم ګټه چې کړی د کاروبار هغه انجام ته ویل کیږي چې ګټلې دي هغه بدل باور کول کیږي نو اوس دعاګانې دي ربنا ایز مونږ ربا لا تؤاخذنا من سمونږه مؤاخذه مکو زمونږه ان کچری نسینا مونږه هیر کو او اخطانا یا مونږ نه غلطي وشي یا الله مونږه منی سپدې نه الله وی قد فعلت ما اکل داسي نني سم او رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړی دی چې نسیان زما دی امت نه او خطا زما دی امت ته معاف تا ربنا ایز مونږ ربا ولا تحمل او مرا بارای ما اچي علین په مونږ باندې اسرن بوج کمال کڅنګ حملته تا اچولې وو علی الذین فوق کسانو من قبلنا چې مونږ نه وړاندې وو په يهوديانو باندې ګران احکاماتو هغه د لپاره په قصاص کې دیت نه وو کپڑے وچ بالماضی شلولې به وینځلو دغه د لپاره جایز نه وو مونږ به صرف په جمعات کې جایز او بهر جایز نه وو نو داسې نور احکامات د غوډه ګران دي د مونږ نشو پوره کولای الله نو داسې احکامات مونږ باندې وانه چي ربنا ایز مونږ ربا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا يا رب زمونږ ولا تحملنا او ميرا بارای تحمل او تحملنا کې لغوه فرق دی تحمل یو شی ته اوچته ولې شي خو لګي ګرګرانی سره اوچته لکه دا پکې در کوم یو لاس کې یو پنکا یو لاس بل پنکا وی بسې خو لګه پګرانی سره بیسي او تحملنا اډوړې نشي او شل پکې په یو سړی ور بار کې نوغه غریب خلاندې چخپت شي نه نو نره باندې درون بوج واچي چې پکې تنگ شمه یعنی تنگینه مم بچ کی الله تعالی او چې نه شومړل اغنه می خالص بچ کی الله ولا تحملنا ما براوا په مونږ باندې ما غلا طاقت لنا چې طاقت لرو مونږه به د اغه ان او چې تولو د اغه واعف عنا او معفو کومګه پرېګ د مونږه معاف کومګه عفو پر خودو ته وای مونږه معاف کا واغفر لنا او معفو کا دا چې په الفاظو کې پښتو کې اځه کې مطلب دا چې یو غلطانی ولې او دي نیو چې و دي نیو نو وافانا پرېګی دا نو زړه خو دې بد دته دغه جګړه کړې و نو معافي هم کړه بس ټیک بس نه دی یادوه دا وغفر لنا ورحمنا لګرحم هم په وکړه او یو سل روپۍ ورکړه چې بیا غلا نه کړي دغه مطلب دې ترې ور دواګان نو الله په کوم ګناہوں چې موږ نه ناراضه ای الله غم ته معاف کا او موږ رجستر نم زموږ نامه محو کا چې جر زموږ په دیاغونو یا زموږ په داغه باندې هغه داغ نه او الله داغه مقابله کې موږ باندې رحم وکا او الله هم تکسي معاملې کړې دي انسانانو سره کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم داسې کړی یو واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم واوري یو سړی روزه کې روزه ما تکړه د مباشرت سره
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې 2 میاشتې روزي بساتي سیبل پسې. نو دوی چې یا رسول الله چې ما 2 میاشتې روزي ساتلې شوې نو ما به د فرضي روزي کې دا کار کاو خپل کور ولا ته تلو. نو بهرحال وای مال ورکولې شي وای نه د عمر وس نشته غریب یم. نو صحابه کرامو نه پښتنه وکړه تاسو کې څوک مالدار یې د پیسې ورکړي او یا دا کجوري وغیرہ ورکړي چې دا فدیه ورکړي. ناغي او تمال راجمه کو نو چې دته ورکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې وګوره مدینه کې چې کوم ټول نه غریب هغه ته ورکړه. دی ورته یا رسول الله مال غریب څوک دی وای خدام ته ویسا دا الله تعالی د شان او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهرباني یو طرف ته د ګناه سزا بل طرف ته معاف کول خو څه کوي چې ورکول دی پکې د الله طرف نه خو چې کله ته نادم شي الله کله ته پښیمان شي الله کله ته الله ته ورشي نو الله دې موږ سره هم د قسم معاملې وکړي. فانصرنا نو مدد وکي انت مولانا هم ته زمونږ دوستي هم ته زمونږ کارساز بل څه خو نشته چې مونږ دا کار برابر کړي زمونږ دوستي وکي مونږ نه دا بوج لري کړي مونږ ته معافي وکي الټا نور راکړي دا څه بل څه نشي کولای. فانصرنا نو مدد وکي مونږ سره علی القوم الکافرین په قوم د کافرو باندې. نو الله ولي قد فعلتو ما وکړلم د کرنګي یا الله دا دعا زمونږ په حکیم قبول کړي او الله تعالی مونږ هم د کرنګي پاک او ساتي مونږ شیطان نه بچ کړي.